نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق المحارم تكن أعبد الناس أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حاضرینو اوریدونکو مسلمانانو، تاسو مختلف انداز سره خبر اورئ. زمون خطیبان، رونا بایگان، مشران، نمدولی خطابت انداز کی خبر کوي. زمون خبر انشاءاللہ درس په انداز کی وي، فائدہ به انشاءاللہ اخره پورې لږ توجه سره واوریدلی شي. څنګه چې انسان باندې عقیده اصلاح کول ضروری دي، د عمل اصلاح ضروری ده، داسې د معاملاتو اصلاح ضروری ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام حلال رزق ګټلو ته فریضه بعد الفریضه ویلی دي. د فرض عین نرستو دا یو بل فرض عمل دی پتا. نو چې کله دا یو فرض عمل دی نو دا غي څه طریقو مشتا، دا غي څه حلال او حرام مشتا، هغه کې څه سنت او مکروه مشتا. پکار دا چې موږ خپل ژوندۍ کې خپل معاملاتو باندې سوچ وکړو. لکه مخکې نه خبر راخلم، دنیا کې درې قسمه معاشي نظامونه چلیږي چې په هغه درې قسمو کې یو قسم ناکام شوی دی، یو قسم دنیا کې په عروج باندې دی چې هغه غیر اسلامی دی، او دریم اسلامی نظامی معیشت دی. یو هغه نظام چې کوم هغه دنیا کې څه وخت پورې او ناکام شوی دی، هغه اشتراکیت نظامو. زر زن زمین به شریک وي، د دې کې به څوک اختیارمن مالک نه وي، خوري خورا اسکا غوندا او ګټا څوک به مالک د ملکیت نه وي، سرمایه به څوک نه جمع کوي. او دا نظام د روس د زوال سره زوال خوړلی دی. دویم نظام دنیا کې د بيدینۍ هغه سرمایدارانه نظام دی. د سرمایدارانه نظام اصل سرمایه جمع کول دی، زیات نه زیات، خود څوک په هغې کې د څه پابند نه دی، په هره طریقه چې سرمایه جمع کوي نو د هغې بنیاد بیا هر قسمه غلط طریقه باندې د مال جمع کولو، هغه چې هر څومره ناجایز طریقې دي نو هغې کې هغوی دپاره گنجایش شته، ځکه چې بس سرمایه جمع کوه، ته د څه شي پابند نه یې. او خصوصا د هغې دارومدار په سودي نظام باندې دی. دریم د دې دواړو نظامونو منځ کې نظام د عدل و انصاف دی چې هغه نظام معیشت د اسلام دی. هغې کې الله انسان محرومه کړی د مالیت نوم نه دی چې د ستا به ملکیت او مالیت نه وي، خو دا انسان داسې آزاد هم نه دی پرېښی چې په څه طریقه باندې ته
سرمایه حاصلوا او ګټه کوا او مال جمع کوا ته به د څه شي پابند نه دا هم شریعت نه دي کړي بلکې په دې کې انسان پابند ګرځولی دی څه د ضابطو نو موږ له هغه ضابطې او هغه طریقې معلومول پکار دي خبره خو ډېره اوږده ده خو انشاءالله کوشش کوم چې د هغې څه غټې غټې خبرې غټې غټې حصې ذهن کې راشي که خبره څه زده نه شي یاد نه شي او کم از کم ذهن کې به دا یو سوال یو طلب به پیدا شي چې دا خبره د زده کړې ده او هغې دپاره به د زده کولو کوشش کیږي کم آیت کریمه چې ما تلاوت کړی دی دې کې الله تبارک وتعالی د تجارت اصول ښودلي دي خو ړمبې نه څه فرمایي یا ایها الذین آمنوا ای د ایمان خاوندانو چې ایمان دې راوړی دی عقیده دې صحیح شوه نو په دې باندې انحصار مه کوه چې بس صرف موحد یم او ډایرکټ جنت ته تلل دي نه تا دپاره څه پابندۍ دي ستا په ژوند کې نه من جمله د هغه پابندو نه ستا د معیشت پابندي ده لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل خپل منځ کې د یو بل مالونه په ناجایزه مه خورئ غلا ناجایزه ډاکه ناجایزه نو داسې هر غیر شرعي ورکړه راکړه غستل خرڅوله دا ټول بالباطل کې داخل شو نبی علیه صلات وسلام صحابه او فیصلې چې څومره په دې کې د جایز ناجایز شوي دي هغه ټول په دې کې داخل دي چې په دې ناجایزه طریقه باندې کمایي به نه کوې مال به نه حاصلوې ها جایز طریقه شته که نه الا ان تکونه تجارتا عن تراض منکم مگر که تجارت وي پر رضامندګۍ ستاسو نو دا ستاسو دپاره د حلال رزق د ګټلو ذریعه ده نو تا ته د تجارت اصل ومښودو که نه چې تجارت به څه عن تراض منکم دا به ستاسو پر رضامندګۍ باندې وي نو یو شرط په تجارت کې دا دی چې ته غستونکې خرڅونکي کې به اهلیت وي د خرڅولو د غستلو اهلیت څه دی یو سړی به عاقل وي لیونی به نه بالغ به نابالغ به نه د نابالغ اغستل خرڅولو هم صحیح دي جایز دي خو د ولی په اجازت چې ممیز به هغه به اغستلو خرڅولو په مقصد پوهیږي آزاد به مرعی به نه مرعی چې دی هغه محجور دی او کله کله هغه ته هم اجازت وشي د تجارت بیا هم تجارت جایز دی نو دا اهلیت غواړي ړمبی به اهلیت وي په انسان کې د هغې نه پس کم شي کې چې تجارت کوې کم شی چې اخلي او ورکوي نو هغې کې به څه وي هغه به مال وي ځکه تجارت تعریف څه دی مبادلة المال بالمال بالتراضي نو ورکوي کم شی هغه به مالي کم شی اخلي هغه به مالي کم شی چې شرعا مال نه دی په هغې کې تجارت حرام دی د هغې کمایي حرامه ده منشیات مال نه دی نو د حرامو منشیاتو اغستل خرڅول حرام دي ګټه حرامه ده مرداره حرام ده مسلمان لته فایده اغستل جایز نه دي تجارت حرام دی مردار مړه چرګان خلک خرڅوي نور مردارې خرڅوي دغسې کم شی چې د هغې نه فایده اغستل مسلمان ته جایز نه دي په هغې کې تجارت کول حرام دي هغه منه دي په هغې کې به تجارت نه کوي نو دا د تجارت دپاره بنیادی اصول دي بنیادی پابندۍ دي چې د دې پابندو به مسلمان خیال ساتي نو دارنګې مسلمان به تجارت کې دوکه نه کوي ملاوټ به نه کوي دروغ به نه وایي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي ثلاثة لا یکلمهم الله درې قسمه خلق دي الله به ورسره خبرې نه کوي الله به ورته ګوري نه او الله به یې د ګناه نه پاکوي ولهم عذاب علیم او درناک عذاب دی ولا چا تپوس وکړه د الله نبي دا څوک دي خابو و خسرو تاوانیان شو نبی علیه السلام وی المنان یو ځباتنه کوونکی د خپل عمل دویم المسبل لنګ او پرتوک د ګیټو نه کته ځوړندونکی وي د خیر دی د مولانو خبرې دي نه ډېره سخته خطرناکه خبره ده ګورې او دریم نبی علیه السلام وی خپله سودا په دروغ قسمونو منې رایج کول دروغ قسمونو منې خپله سودا رایج کول دا نبی علیه السلام وی
دا الله به ته ګوري نه او پاکي به نه ګورې. نن وقت معاملاتو کې څومره په دروغه قسمونه، بلکې په بیه کې وایي په حق باندې قسم خوړل مکروه دي. نبی علیہ السلام وایي قسم باندې وستا سودا خرڅ شي خو ممحقتا للبرکه، برکت به پکې نه ګورې، قسمونه به نه خوري. داسې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي التاجر الصدوق الامین، کم تاجر چې رښتینی دی، امانتدار دی، د خلقو امانتونه به ورسره ایښودلی کېږي. مع النبیین والصدیقین والشهداء، قیامت پر ورځ به د انبیاو صدیقین او شهداو سره حشر کېږي. ځان له مال ګټي خو چونکې د شریعت د اصولو پابندي کوي، الله به د دې لوی مقام والا خلقو سره پورته کوي د قیامت پر ورځ باندې. نو داسې نبی علیہ السلام فرمایي ان التجار یبعثون یوم القیامت فجار، تاجران به د قیامت پر ورځ د بدکار خلقو په ډله کې پاسي. څوک به بچي، څوک به د دینه بچي الا من اتقى وبر وصدقه، چې پاغي کې د الله د حدودو، د الله د را لېږلې شوي قانون خیال وساتو، پاغي کې نیکی وکړه، غیر شرعي معامله ونه کړه، او پاغي کې رښتیا وي، دروغ پکې ونه وي. نو خبره دا ده چې احتیاط پکار دی چې موږ دا څه خېټې ته اچو، دا څه اغوندو، دا څه استعمالو چې آیا د دې د آمدن ذریعه زموږ په څه طریقه ده. نبی علیہ السلام وی یو زمانه ګورې خطرناک راتلو والا ده. یأتی علی الناس زمان، خلقو باندې به یو زمانه راشي لا یبال المرء ما اخذ، یو سړی به دا پروا نه کوي چې په څه طریقه مال حاصل کو، امن الحلال ام من الحرام، د حلالو نه حاصل کو که د حرامو نه حاصل کو، دا خیال او فکر به څوک نه کوي. نن د هرې خبرې نور تپوس شته، خو د تجارت د ورکړه راکړه دې کې دا تپوس نشته چې په دې کې حلال طریقه څه ده، حرامه طریقه څه ده. خو راشه وګوره. ګورې نبی علیہ السلام وایي ومن نبت لحمه من سحت، د چا چې غوښه د حرام رزق نه پیدا شوه، خېټې ته حرام لاړه، غوښه ته نه پیدا شوه، د وجود نشونما وشوه، نو د دې انجام بسئ فالنار اولا به، ور حقدار دی د دې چې دا د غوښه چې دا به ور سیزي او دا به په ور باندې پاکېږي. ګورې د دې د پاکولو دپاره بله طریقه نشته. په کار د موږ له چې موږ په دې خپلو معاملاتو سوچ وکړو، په دې خپل لین دین سوچ وکړو چې موږ له په دې کې څه پکار دي. اوس راشي لږ غونته د هغې څه جزیات خاص ذکر کوو چې کوم زموږ معامله کې په دې روزمره معاملاتو کې هغه موږ ته مخې ته راتلو واله دي. کم شی چې ته خرڅوې هغه به ستا مملوک وي، ستا په ملکیت کې به وي. پردی شی خرڅوې د هغې بیه نه کېږي، دا بیع الفضولي ده. بیع الفضولي دې ته وایي چې نه ته مالک یې، نه ولی او نه وکیلی، نه چا وکیل جوړ کړی، نه مالک یې، نه د ولی د مال متولی هم نه یو. ته یو شی خرڅوې، دا پردی شی خرڅول دا بیه موقوف ده. که مالک اجازت وکړو نو هله صحیح ده، خپل مملوک شی به خرڅوې. دویم کم شی چې ته خرڅوې هغه به مقدور التسلیم وي، هغه به ته حواله کولی شي یو سړي ته. اگر چې مال دی خو ته ورته حواله کولی نه شي، ستا په اختیار او وس کې نشته، دا بیه صحیح نه ده. دریم دا چې کم شی ته خرڅوې هغې به مقدار معلومي، یا به ته اشاره کړي دا شی در باندې خرڅوم. نو چې کله مقدار معلوم نه نو بیا دا بیه صحیح نه ده، غلطه ده. خرڅه په دړو باندې پته نشته 15 دړۍ دي او 10 دړۍ دي. نو دارنګې کم شی چې ته خرڅه مخکې موږ ذکر وکړو چې دا به مال متقوم وي، دا به ذی قیمت شی وي، دا به حقیر شی نه. نو دارنګې دا به داسې شی نه چې هغه به مسلمان لا د هغې نه فایده اخیستل منئ. نو دارنګې کله کله سودا په لاس وي او کله کله سودا په نسیایي. نو که په لاس وي خو ټیک ده، خو که سودا نسیایي نو نیټه به معلوموي. موږ سودا نسیا کوو او نیټه مجهول اږدو، دا بیع فاسد ده. بیع فاسد په حکم د ربا کې ده. په وړي به پیسې در کومه، په مني به در کومه، 3 میاشتې پس به در کومه، دا نیټه مجهوله، دا بیع فاسد ده. هدایه په باب د شهادت کې ذکر کوي چې تمام بیوع فاسده دا د ربا د حکم
د سود کې دي. ګورې هسې نه چې ما تاو ته حلال رزق وایو او هغه زما ستا دپاره چېرته حرامي. بل په بیعه کې شرط ښودل، شرط دوه قسمه دی. یو وی شرط ملایمه د عقد د بیع سره مناسب شرط، ما ته به حواله کوي. خو بعضې شرطونه په بیعه کې داسې چې هغه نامناسب شرطونه وي، دا د سود لین دی، دا په حکم د ربا کې دي. ګورې دې وجې نه فقها د هغې دپاره یو قانون ذکر کوي، کل شرط لا یقتضیه العقد وفيه منفعة لأحد المتعاقدين أو للمعقود عليه وهو من أهل الانتفاع فهو باطل. کم شرط چې په بیعه کې کېښودلی شو، یا خرڅونکي لا یا غستونکي لا په هغې کې فایده ده، او یا کم شی چې خرڅ شوی دی هغې له فایده ده خو هغه د فایدې اهل دی، نو دا شرط دا بیعه چې دا بیع فاسد ده. اوس د هغې مثال به صحیح شی در باندې خرڅومه، خو 3 ورځې به زما سره یي، زه به ترې فایده علم، ګاډۍ اخلمه، خو دومره به ورپسې قرض پیسې راکوي. دا ټول شروط باطله دي او په دې باندې دا بیعه ستا فاسده ګرځي. او ما لم یضمن، د کم شي چې په تا تاوان نه پرېوځي، ستا په ذمه د هغې تاوان نه راځي، په هغې کې ګټه حرام ده. اوس راشئ وګورئ، تا سره یو سړي امانت پیسې ایښي دي او کم چې تاله قرض در کړي دي، تا پکې تجارت وکړو، دا ګټه تاله حلال ده، ځکه د دې تاوان په تا پرېوځي. اوس قبل القبض شي خرڅولو کې دا ربح د ما لم یضمن ده. څنګه تا د چا نه شی واغستو، قبض کړی دی نه دی، دا شی د ده سره هلاک شو، دا د ده هلاک دی. په دې قربانۍ په ورځو کې دا مسلې ډېرې راځي. ښه څاروی مړ شو وایي او د چا مړ شو، اغستونکي مړ شو که د خرڅونکي مړ شو، چې قبض کړی نه دی، لاس کې د هغه د بانډې نه راویستی نه دی، بیا یې ورسره بطور امانت نه دی ایښی، خو بس شی د هغه سره و، د هغه سره یې اغستی دی او د هغه سره هلاک شو، د هغه هلاک شو. که تا پیسې نه دي ورکړي، ستا د ذمې نه پیسې ساقط، که دې پیسې ورکړي دي خپلې پیسې به واپس علې. او چې د دې تاوان پتا نه پرېوځي، اوس که دی کې ته تجارت کوې، ګټه پکې کوې، دا ګټه تا له حرامه ده، دې ته ربح د ما لم یضمن وایي. تا ته یو بله مسله هم حل شوه چې د سود او د بیع په منځ کې فرق څه دی. د سود مسله مختصر ذکر کوم. د سود او د بیع په منځ کې د دواړو کې ګټه ده، دواړو کې منافع ده. ځکه خو هغه خلقو ویلي چې په دې حکمت نه پوهېدو چې احل الله البيع وحرم الربا، انما البيع مثل الربا. سړی خو دواړه ګټه ده که نه، ګټه کول دي. سود او بیع خو یو شی دی، حالان کې یو شی نه دی. په یو کې ربح د ما یضمنو ده، کم شی چې په تای منې د هغې زمان پرېوځي، تاوان پرېوځي، په هغې کې ګټه ده. او دا بله بیع ربح د ما لم یضمن ده. څنګه تا چاله پیسې ورکړي دي، قرض دی له ورکړي دي، او د هغې نه ته ګټه اخلې، که دا پیسې د ده نه هلاکې شوي، ستا نه هلاکېږي، د هغه هلاکېږي، زمان یې په هغه دی او ګټه یې ته اخلې. اوس دغه ګټه د ما لم یضمن ده. دا د شریعت روح دی، خو لږ خلقو په دې باندې سوچ نه دی کړی، نو وایي بس انما البیع مثل الربا. په کار دا ده چې مونږ په دې خپلو معاملاتو باندې ځان پویه کړو. د دې زمونږ د زیات معاملاتو بنیاد په سود باندې دی. اوس سودي لین چې دی، سودي لین چې دی هغه خبره اوږده ده او ټیم لږ دی، وروستو عالمان دي. سودي لین زمونږ ډېر کم معاملات که مونږ ارادي طور نه کوو، خو غیر ارادي طور کېږي. یو حدیث کې هم راځي، داسې زمانه به راشي چې هر سړی به سود خوري، سودخور به وي، او که چېرې سود نه خوري، د باندې به د هغې هغه دوړه لګي. دغه دوړه ده چې چا سره میلمستوب وکړي، بلې به ته وخورئ. نو موږ له پکار دا ده چې کم صریح سود دی د هغې نه خو موږ ځان ساتو، خو چې کم دا معاملې غیر شرعي دي چې دا د سود په حکم کې دي، چې د دې معاملو نه موږ ځان ساتو. دې کې یو معامله ده، هغې ته بیع العینه وایي. نن سبا زمونږ د عام بارګینونو لین په هغې باندې روان دی. شریعت کې نبی علیہ السلام هغې ته ډېر سخت بدتر حکم ذکر کړی دی.
نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي اذا تبایعتم بالعینه واخذتم اذناب البقر، تاسو بیع العینه شروع کړه، د څارو لکۍ مو ونیوې، څارو سمبالښ پسې شوی، جهاد فی سبیل الله مو پرېښو نو ذلیله به شئ. که دا کار مو څو نه پرېښی واپس شوي څو پورې نه یی. دا څه شی دی زمونږ خلک یې روزمره کوي او هغه دا دی زما پیسو ته حاجت دی، تا سره ښه پیسې شته، خو که قرض راکای او وایي چې سود به پرې راکای نو وایي سودخور راته وایي. نو د دې په ځای باندې په نیټه را باندې یو شی د خپل قیمت نه ګران را خرڅ کړي، چېرې ابزا شپږ میاشتې پس پیسې راکړه او هغه شی دې را باندې د قیمت نه ګران را خرڅ کړو. اوس هغه شی زما نه دی په کار، زه خپلې پیسې پرې نغدومه، پیسو ته مې ضرورت دی، نو هغه شی ما په هغه مناسب قیمت خرڅ کړو، چونکې په ما باندې هغه د نیټې د وجې نه زیات ستا هغه ګټې هغه پیسې راغلې. اوس ستا مقصد دی ګټه کول، زه دغه شی نه اخلم، نه مې ضرورت دی، خو چونکې ته په پیسو کې ګټه کول غواړې او په نقدو کې تا ته ګټه نشته، په دې عین کې تا ته ګټه ده. یو صورت د بیع العینه دا دی. حدیث کې راځي دعوا العینه فانها لعینه، بیع العینه پرېږدئ، دا د لعنت سبب دی. دویم صورت دا دی چې زه ستا ته ویم ماله دومره پیسې، نو پیسې خو ته نه راکوې ځکه چې په هغې باندې خو نه منافع نشي اخیستی، او احسان چې د الله نه پې د اجر و ثواب تمه خو شته دی نه چې الله په دې قرض باندې هم څه اجر ورکوي. نو ما باندې شی د شپږو میاشتو په نیټه ګران را خرڅ کړي، نو چې را خرڅ کړي نو د هغې نه پس وایي یاره ته خو هسې هم خرڅوې، پیسې نغدی، خو اوس په ما باندې په دې قیمت باندې را خرڅ کړه، د نغدو قیمت خو کمي، نو په ما باندې الټه زیاتې رالی او ما خو چې کمې ځان له پکار وي هغه مې نقدې کړې. دا هم ناجایز ده او د بیع العینه دا یو صورت دی. او دې ته فقها وایي شرا د ما باع باقل مما باع قبل نقد الثمن. کم شی چې تا خرڅ کړی دی او تا له سړي پیسې نه دي درکړي او دا شی ارزان ترې نه واپس اخلي په نقدو باندې، دا ناجایز دی، دا حرام دی، دا د بیع العینه یو قسم دی. ځکه اصل شی خو پکې دغه پیسو ګټه وه او هغه ګټه تا وکړه، خو د یو شکل باندې نه په بل شکل. بهرحال دا زمونږ یو تفصیلی باب دی د فقه مرتب کړی دی. موږ چې څنګه اصلاح د عقیدې کوو، اصلاح د نورو اعمالو کوو، د دې سره په کار دا ده چې موږ اصلاح د خپلو معاملاتو وکړو، چې موږ دا نوړی خورو، موږ عبادت دعا د دې ټول انحصار په حلال رزق دی. نبی علیہ السلام وی په 10 روپۍ د جامه اغستې ده تر څو چې دا جامه په وجود ده 1 روپۍ پکې د حرامو ده، چې دا جامه دی په وجود ده ستا رزق نه قبلیږي. داسې نور هم ډېر جزیات شته. حاجي سړیا ناظم صاحب راته چټي ښی دی اوس ها زه د لږ غونته د سود په لین کې خبره کومه بیا بس کومه. سود دوه قسمه دی، یو ته ربا القرآن وی، یو ته ربا السنه وی، یعنی هغه سود چې په قرآن سره ثابتو. یو هغه یعنی د جاهلیت د زمانې نه یو سود کېده، او دویم سود چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د هغې یو تصور پیش کړی جاهلیت دور کې نه و، احادیثو کې نبی علیہ السلام ویلی دی. اوس کم سود چې هغې ته ربا القرآن وی، هغه داو چې چاله دې قرض ورکړه د یو نیټې پورې او په هغې باندې تا څه عوض واغستو زیاتی، بس دې ته وایي ربا القرآن. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام لږ نور هم تعمیم پکې کړی دی، کل قرض جر نفعا فهو ربا. چاله دې قرض ورکړی دی، سبا ځي تاله کرایې ورکوي ګاډي کې چې ډوډۍ در باندې کوي، خو هسې در باندې نه کوي بغیر د دې پیسو نه چې ستا پې پیسې دي د پیسو د وجې. سلفو کې داسې نیکان تیر شوي دي، چا باندې قرض و دروازې له تلې دروازه ټکوي، نو هغه ځي غرمو ته ودرېږي، د هغه د دروازې په سیپ نه ودرېږي. ولی وی زما سړي ته قرض دی او که زه چېرې د ده د دروازې د سوري منې فایده والم، خپل قرض منې مې فایده واخسته. داسې د الله بندګان تیر شوي دي. دویم قسمه سود چې دی هغې ته ویلی کېږي ربا السنه،
یعنی هغه سود چې نبی علیه الصلاة والسلام حرام کړی دی. نبی علیه الصلاة والسلام شپږ څیزونه ذکر کړي دي: الفضة بالفضة، الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، البر بالبر، والشعير بالشعير، التمر بالتمر، الملح بالملح. شپږ څیزونه اشیاء سته چې دا جنس په جنس خرڅای زیاتې هم حرام، نسیه هم حرام. خو که چرې جنس بدل وي نو بیا زیاتې کمې جایز دی. خو فقهاو په هغې کې لږ خپل څه د اصولو مطابق څه احکام لیکلي دي. د احنافو د اصولو مطابق خبره دا ده چې جنس او قدر دواړه پکې وي. سره دي دواړې غاړې، سپین دي دواړې غاړې، غنم دي دواړې غاړې، جوار دي د دواړې غاړې، برابر برابر به ومي، لاس په لاس به ومي. کمې زیاتې هم سود او نسیه پکې هم سود. او جیدها و ردیها سواون، که چرې په دې کې یو قیمتي د تخم غنم دی او بل بې قیمته دي، خو دې کې به زیاتې کمې نه کوې. جیدها و ردیها سواون. مخرج ورله شته، طریقه شته، یو په بیه خرڅ کا د بل نه د بیې والا، خو دا خرڅ به نه کوې په یو بل باندې ځکه د اشیاء ربویه دي. دویم، جوار په غنمو خرڅای د دې قدر یو دی، دا د مکیلاتو نه دي، په لوښي په تللی کېده، خو چونکې دې کې جنس جدا دی، په دوو دړو یوه دړی خرڅولی شي، خو نسیه نشي ورکولی. ګورې خو یو خبره ده، د دې خبرو نه د خلقو ذهن کې یو بل شک پرېوځي. زنانه چم ګاونډ کې د وړو قرض کوي، موږ د دانو قرض کوو، تخم را سره نشته، قرض راله غنم راکړه، زه به دله بیا دومره قرض درکړمه، نو دا خو نسیه ده. ګورئ قرض جدا شی دی، بیع جدا شی دی، او په څو خبرو کې فرق دی، باریک فرق دی. ګورئ عالمان لږ په دې باندې سوچ کوئ، بعضې عالمان په دې خبره پوهې دي، بهرحال یو تکرار بشي. قرض کې زما سره یو نشته شی او ستا سره شته، ستا نه اخلم. پیسې ما سره نشته او ستا نه اخلم، دانې ما سره نشته، ستا نه اخلم. دویم، په بیه کې څه وي، شی د دواړه طرف نه وي، یو سره یو شی بل سره بل شی، خو یو شی زما ضرورت دی بل ستا ضرورت دی. دویم، چې بیه کې کله نسیه او نیټه به پکې معلومه وي، نیټه به یې پکې، خو په قرض کې نیټه نشته. قرض کې به نیټې نه ایږدي، خو که چا نیټه کېښوده نو سبا ستا نه خپل قرض غوښتی شي، ځکه قرض چې دی په دې کې به نیټه نه وي، نیټه به په بیعه کې وي. نو دا د قرض او د بیع فرق دی. نو دا د پیسو قرض هم جایز دی، نو د دانو هم جایز دی، نو د وړو د مالګې هم جایز دی. ګورې قرض جایز دی، خو بیعه جایز نه ده په نسیهو باندې. لاس په لاس به خرڅای، په نسیهو باندې به نه خرڅای. او د سود لین کې خبره بس کومه، زمونږ ملک کې مختلف قسمه کاروبارونه کېږي. هغه څه د جوارۍ په لین کې دي، څه د سود په لین کې دي. بیمه چې کم کېږي دا د سود لین دی، بلکې عالمان وایي د سود او د جوارۍ نه مشترکه. خلقو ته ډېر څه وایي، د فتوی پکې هم د مدرسو نه څه جعلي مالي دي، خو بیمه سود دی یا جواري ده، او یا وایي د دواړو نه مشترکه شی دی. بینکونو کې مختلف قسمه اکاونټونه خلک کولاوي. اول خدا چې سودي کاروبار کم بینکونه چې هغه سودي لین دین کوي، حتی الامکان پکار نه ده، خو بعض ټیم کې ضرورت شي تا سرمایه ساتلی نشي، به امر مجبوري تنخواګانې د بغیر د بینک نه راځي، نو د هغې دپاره کرنټ اکاونټ چې نه تاله څه درکوي او نه ستا نه سالي، سیوینګ پیلس وغیره وغیره چې څه دي، نو دا اکاونټونو کې پیسې ښودل یا هغې باندې دغه لین دین کول دا ټیک نه دي، جایز نه دي. بهرحال خبرې جزیات پکې ډېر دي، خو تعلیم یافته طبقې ته دا عرض دی. جدید فقهي مسایلو په نوم باندې ډېر شی کتابونه عالمانو لیکلي دي، دا مختلف قسمه احکام او مسایل پکې شته. پکار دا ده چې موږ د مونځ زده کولو سره، د حج زده کولو سره، د روژې د احکامو زده کولو سره سره خپل د روزمره معاملاتو د اخیستلو خرڅولو مسایل او احکام هم زده کړو. انشاءالله چې کوم رزق خورو حلالي، اولاد کې به برکتي، عبادت کې به برکتي، د الله په در کې به قبلیږي. الله دې موږ له د صحیح عقیدې، د صحیح عمل او د صحیح د خپل رضا مطابق د ژوند تېرولو توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمدلله.